امریکا په ایران باندې د حملې اراده لري، خو مسلمان چې دی هغه مسلمان نه دی پاتې شوی، ځکه یو مسلمان چې دی هغه د بل مسلمان ملک چې دی مدد نه کوي. نو ایران چې دی هغه دمکي ورکړې ده، سعودي عرب له ورکړې ده، دوبۍ له ورکړې، یو ای له او ترک له دی چې هغو ته وینا کړې ده چې کله امریکې حمله وکړه نو موږ به په دغې ملکونو باندې حمله کوو، ځکه ډایرکټ خو هغه د دې ځای نه امریکا نشي ویستلی او زموږ مسلمان ملکونه چې دي هغه د امریکې مدد کوي، ځکه د دې پوځونه چې دی په دغه ځای کې راځي په ایران باندې چې حمله کوي هم جهازونه چې دي هغه به د دغه ځای نه راپاسي، میزایل چې دي هغه به د دغه ځای نه راپاسي. نو ایران ورته ښه صفا صفا وینا کړې ده که په موږ باندې حمله وشوه موږ به ډایرکټ چې دی په ترکي باندې، په دوبۍ باندې او په سعودي عرب باندې چې دی په دې باندې به حمله کوو. په دغه ملکونو کې دومره غیرت نه راځي چې امریکې ته ووایي چې زموږ د ملکونو نه چې دی په دې باندې به حمله نه کېږي، ډایرکټ ته د امریکې نه حمله کولی شي او که د نورو ملکونو نه وي د هغې ملکونو نه تاسو حمله کولی شي. او ځینې کسان دې جنګ ته چې دی خوشحالېږي، کم کسان چې خوشحالېږي او وایي چې ونښلي نو د دې سره په دې ملکونو کې مهنګایي، د دې ملکونو حالات چې دی دا ورسره خرابېدی شي. دا یوازې نه دی چې کله هغې ایران ووالو نو په ایران پسې د افغانستان، په افغانستان پسې د پاکستان هغه دا ملکونه چې دي دا هغو ته په ټارګټ کې پراته دي، هغوی چې دا ملکونه زموږ لاس نه چې دی دې له رالی. نو په دې باندې خوشحالي نه ده پکار، د دې لپاره دوا دا کول پکار دی چې دا جنګ چې دی دا ونه شي، د دې سره د دې ملکونو حالات چې دي دا نور هم خرابېدی شي او په دنیا کې چې څومره ملکونه دي د هغو د ټولو حالات ورسره خرابېدی شي. خالي تاسو سونې ته وګورئ، د سونې ریټونه چې دي دا څومره په پورته ورخېږي، دغه شان د سونې ریټ چې ورخېږي د دې سره نورې مهنګایي چې ده هغه هم راځي. نو کوشش وکئ چې نن د جمعې ورځ ده چې په دې کې موږ دا دوا وکړو چې د دې ملکونو په منځ کې چې دی اتفاق راشي، د مسلمان ملکونو په منځ کې اتفاق راشي نو دا یهود چې دي دا په موږ باندې بیا حمله چې ده دا نشي کولی. نو کوشش به کوو نن د جمعې ورځ ده چې موږ ټول په مانځه کې چې دی د دې لپاره دوا وکړو چې دا جنګ ونه شي، بل دا چې زموږ د مسلمانو وروڼو چې دی په منځ کې اتفاق راشي.